نن د دې خبرې تذکره کوو چې آیا احادیث د نبی علیه السلام مبارک دا په اسلام کې حجت دی او که حجت نه دی. لکه تاسو ته په پته ډیر خلک په نن سبا زمانه کې داسې راوتی دي چې هغه احادیث حجت نه مني. پوه شئ په خبره زمونږ استاد دا نظریه او عقیده ده چې څنګه قرآن زمونږ تاسو لپاره حجت دی، یعنی قرآن نه مونږ تاسو مسائل رو باسو احکام رو باسو، نو دغه رنګ حدیث هم زمونږ تاسو لپاره هغه حجت دی او د حدیث کې هم چې کوم احکامات راشي دا به مونږ تاسو باندې منل سي لازم وي. پوه شئ په خبره باندې. نو احادیث د نبی علیه السلام مبارک دا حجت دی په اسلام کې. اول خدا خبره یاد ساتي، اول یو معمولی غونته پس منظر او بیا دلایل وایو. هغه پس منظر دار د عربو په زمانه جاهلیت کې او بیا هغه زمانه کې چې نبی علیه السلام راغو د واقعاتو د محفوظ کولو د پاره صرف یو ذریعہ و چې هغه حافظه و. په ذهن کې باغی واقعات او دغه رنګ خبرې محفوظ کولې، نه خو په هغه وخت کې اخبار وغیره بشای کېدو، نه چرته رسالې وي، نه چرته میډیا و، نه موبایل او کیمرا و. نو د خبرو د نقل کولو د پاره او د واقعاتو د محفوظ کولو د پاره صرف یو ذریعہ و چې هغه څه شو حافظه، یعنی په دماغ کې سيزونه یادول او بیا مخکې نور ته څه کول رسول. دا صرف دا یو ذریعہ په عربو کې چې کوم دا موجود و، بلکې په ټول دنیا کې هم دغه یو ذریعہ و. خو بیا عرب چې کوم د هغې په د حافظې په د مضبوطوالي کې ډېر مشهور، د هغې حافظې ډېرې مضبوطې حافظې وي. یو څیز به چې یو ځل یاد کړو نو بیا به ته هېرېدو نه، تر دې پورې چې هغې ته به خپل نسبونه تر ډېرو زیاتو پوښتنو پورې یادو، لکه پلار د پلار پلار د هغه پلار د هغه پلار د هغه پلار، تر ډېرو پوښتنو پورې به هغې ته خپل نسب چې کوم دی هغه یادو. او دا نسب یادول اوس هم په عربو کې رواج دی. هغې چې نوم هم اوس هم ذکر کوي، نو خپل نوم هم ذکر کوي، د پلار نوم هم ذکر کوي او د نیکه نوم هم ذکر کوي، دونه پورې خو خامخا ذکر کوي او ورسره کله کله نور چې کوم دی نومونه هم ذکر کوي. نو دا په عربو کې د پخوانه رواج دی. پوه بلکې دومره پورې کتابونو لیکلي دي چې عربو به د خپلو اسپو کمې اسپې به چې ساتلې وي او کوم اوښان به چې ساتلي و د هغې نسبونه به هم ورته یادو، چې د هغې په کوم نسب کې راغلي دي هغه نسبونه به هم ورته څه یادو. او دومره مضبوطې حافظې وي د عربو چې یو واقعه راځي، حضرت وحشي رضی الله عنه به تاسو نوم اورېدي، یو صحابي دی، د یو بل صحابي دی یا تابعي دی، عبید الله ابن عدي نومې دی. هغه په ماشوموالي کې ولیدو، په ماشوموالي کې چې کله هغه پیر ودو په هغه وخت کې، یعنی د پیر ودلو په عمر کې دا ماشوم یې ولیدو، نو د ده خپې او د لاسونه دی مطلب دی ته وکته. بیا ډیره زمانه بعد دا سړی چې کوم دی د عبید الله ابن عدي دا ډیر غټم شو، دی د حضرت وحشي ملاقات لاړه. د دې وحشي ملاقات له چې لاړه رضی الله عنه، نو د خپل مخ یې پټ کړی و، د عبید الله ابن عدي د خپل مخ څه کړی و پټ کړی و، او د حضرت وحشي ته مخامخ کېناستو، ورته ما پیژنې زه څوک یم. هغه چې ورته داسې لاسونو ته یې وکتو، خپو ته یې وله وکته، ورته ته عبید الله ابن عدي. او دی کوم ټایم کې لیدلی و؟ صرف یو ځل لیدلی و، هغه هم په هغه وخت کې لیدلی و چې دی په کوم عمر کې و؟ د 5 کالو په عمر کې و، یعنې معنی دا ده 1 کال عمر به و، یا د دې نه کم یا د دې نه لږ زیات. پوه نو صرف هغه لاسونه او خپې ده ته تر دغه وخته پورې یادو چې د هغې نه یې وپېژندو چې دغه عبید الله ابن عدي دی. پوه دې نه ته اندازه ولګوه چې د هغې دا دماغونه او حافظې څومره مضبوطې وي. پوه نو چې کله د یو چا حافظې او دماغونه دومره مضبوط وي، هغې به د خپل محبوب او د خپل پیغمبر هر ادا یادی که نه به یادی، هر قول هر فعل د نبی علیہ السلام دا به یادی که نه به یادی. هغې خو د نبی علیہ السلام دپاره ټول عمرونه وقف کړي، خپل سرونه یې قربانول. نو چې کله خپل سرونه قربانول نو د نبی علیہ السلام هر ادا چې کوم دی دا به یادی که نه به یادی. د دې د وجې نه هغې د نبی علیہ السلام مبارک ټول اقوال او افعال چې کوم دی هغه څه کړي یاد یې کړو. بیا د نبی السلام مبارک نه بعد بیا د صحابو کم شاګردان او تابعین او بیا د هغې تابعین اتباع التابعین هغې ته چې کوم دی د نبی السلام د اقوال او افعال دا راورسول. پوه شئ په خبره د احادیث داسې راغلي دي په دغه کې، په مونږ ته احادیث په دې طریقه باندې چې کوم دی څه شوي دي رسېدلي دي، په خبره باندې ورسېدي که نه. دا هغه پس منظر د احادیثو ما تاسو ته مختصرا ذکر کو.
چې حدیث موږ ته څنګه رسیدلی دي. د عربو حافظه ډېره مضبوطه وي، هغه د احادیث موږ ته راسي کړی دي رسول دي. اوس داسې خلک شته په دې زمانہ کې لکه تاسو په پیژنې د منیر شاکر چې اوس وفات شو سموده مخکې دی، یاد د نور داسې هم خیال کسان دی احادیث نه مني. اوس عالمانو په دې باندې هم بحث کړی دی چې دا کم کسان احادیث نه مني دا ولې نه مني، وجه څه ده؟ ځکه یو سړی قرآن مني خو حدیث دې مني که نه، حدیث ولې نه مني؟ نو دا خبره یاد ساتئ، د هر شي دپاره یو محرک وي، یو علت وي. دی احادیث ځکه نه مني چې دا د خپل نفس تابع خلق دي، د خپلو خواهشاتو تابع خلق دي، او قرآن سیزونه مفصل نه ذکر کوي، اجمالا ذکر کوي. قرآن صرف اصول او ضوابط ذکر کوي، فروعات او تفصیلات نه ذکر کوي. قرآن ته وی اقیم الصلاة، منځ قائم کا. اوس د مانځه نور تفصیل ته قرآن ذکر کوي، د سحر به څو رکعاته کې، د ماسپښین به څو رکعاته کې، د مازیګر به څو رکعاته کې، د ماښام او د ماښام به څو رکعاته کې. دا قرآن نه ذکر کوي، دا به څوک ذکر کوي؟ دا به حدیث ذکر کوي. ورسېدې کم رکعتونه ډکو کا کم تشو کا، دا به څوک ذکر کوي؟ دا به احادیث ذکر کوي. دا قرآن ته نه ذکر کوي. دین علاوه د هم تاسو ته یو د مانځه مثال درکو. د اسلام بلاشي احکامات، کاغه د قضا احکامات دي، کاغه د بیع او د شراء احکامات دي، دا ته قرآن تفصیلا نه ذکر کوي. قرآن ته اجمالا ذکر کوي. څه ذکر کوي؟ اجمالا. او زمونږ یو استادو هغه ډېره خسته خبره کوله، هغه به ویل قرآن د سیزونه ولې اجمالا ذکر کوي؟ هغه به ویل قرآن سیزونه اجمالا ذکر کوي چې قرآن افسرانه کلام دی. سره افسرانه، ته چې یو افسر سره ملو شي، یو ډاکټر سره ملو شي، ورسېدې هغه ته چې سلیکي بس صرف یو منټ کې درته بس لیکلو کې درته پارچه درکې دا واله د ډاکټر نه ته تاسو کولای شي چې دوی به زه کوم ځای رالم، یا د یو افسر نه دا معلومات کولای شي. یو افسر دی مثلا ته ورسره ملو شي، تا ته ویل که دا ډاکومنټس دي پوره که بیا راځه، ورسېدې نو تا ته افسر دا نه وي چې لاړ شه ته اول چې کوم دی شناختي کارت فوټوسټیټ وباسه، تصویران وباسه، فلانکي وکړه، ډینګلي وکړه، دا څیزونه تا ته افسر نه وي. البته که د افسر بهر چېرته څوک نوکر وغیره ناست هغې درته وي بیا. نو افسرانه کلام دی قرآن کریم. قرآن کریم تفصیلات نه ذکر کوي. قرآن کریم څه ذکر کوي؟ اجمال سره خبره ذکر کوي، صرف حکم کوي او اصول او ضوابط ذکر کوي. او تفصیلات څوک ذکر کوي؟ د احادیث ذکر کوي. نو ما تاسو ته ویل چې کم کسان انکار کوي د حدیثونو، ولې کوي؟ ځکه کوي چې دی بیا د قرآن نه به د خپل د خواهشاتو مطابق معنا رالي، چې کومه معنا په حدیثو کې د قرآن راغلي د هغه به نه رالي، بلکې څه به رالي؟ د خپل خواهش او د نفس مطابق معنا به د قرآن نه رالي. بیا به خلکو ته وایي چې دا مسله په قرآن کې راغلې ده. پوه شئ په خبره باندې کنه؟ لکه تاسو په دې زمانه کې هغه مثال وکړو بیا چې دغه ما کوم سړی درته یاد کو، د چې کوم د سوسو ځینو انکار وکړو، دا شی هم نشته په اسلام کې، دا شی هم نشته په اسلام کې، تراویح هم په اسلام کې نشته، فلانکي شی هم په اسلام کې نشته، دا هم نشته په اسلام کې. دی ولې ویل؟ دی د خپل نفس په اتباع کې ویل، د خپل نفس هغه په خوشحالولو دپاره دا کارونه کول. ورسېدې په خبره که نه؟ نو دا خو مې درته د دې خبرې ذکر وکړو چې ولې خلک د احادیثو نه څه کوي؟ انکار کوي. اوس راځو قرآن کریم کې آیا دا خبره د دې خبرې څه دلیل شته چې احادیث د نبی علیه السلام او فیصلې د نبی علیه السلام دا حجت او دلیل دی؟ په دې باندې ډېر دلایل دي. نن به تاسو موږ یو 15 دلایل څه کوو؟ ذکر کوو. یو 15 دلایل به په دې خبره باندې ذکر کوو چې احادیث د نبی علیه السلام مبارک دا حجت دی او دا په موږ تاسو باندې څه دي؟ لازم دي. اول نمبر دلیل الله رب العزت فرمایي سورة النساء آیت ته فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم. فلا وربک قسم دې پرب ستا باندې لا یؤمنون دی تر هغه وخت پورې مؤمنان نشي کېدی حتی یحکموک تر دې پورې چې دی فیصله کوونکي وګڼي تا لره فیما شجر بینهم په هغه څه کې چې دی په مابین کې څه جګړه راپېښه شي، د دې په مابین کې څه جګړه راپېښه شي او دې ته فیصله کوونکي ومني نو هله به دا مؤمنان ګرځي. الله رب عزت فرمایي که دې ته ونه مني فیصله کوونکي، حکم او فیصله کوونکي دې ونه مني نو دې تر هغه وخته پورې مؤمنان نشي جوړېدی. او چې کله ته فیصله وکړي ثم لا یجدو بیا نه مومي دي فی انفسهم په خپلو زړونو کې حرجا څه تنګي مما د هغه څه نه قضوی ته چې کومه فیصله تا کړي ویسلموا تسلیما او دې فیصله ستا په هغې ته تسلیم شي او هغه ومني. په خبره باندې ورسېدې که نه؟ نو دې تر هغه وخته پورې مؤمنان نشي ګرځېدی. الله رب فرمایي تر څو پورې چې دا فیصله کوونکي ونه مني. نو چې د نبی علیه السلام فیصله مني
نو د نبی سلام فیصله حدیث دی که حدیث نه دی ورسېدې په خبره نو چې حدیث ونه مني نو الله رب فرمایي لا یؤمنون دې تر هغه وخته پورې مؤمنان نشي کېدی پته ولګېده چې د نبی سلام فیصلې او د نبی سلام احادیث او خبرې منل دا د ایمان د پاره چې کوم دی مدار دی که دا ونه مني نو ایمان به دې بیا چې کوم دی ستا ایمان پاتې نشي دا لومبنی دلیل د قرآن کریم نه دویم دلیل د قرآن کریم نه په دې خبره باندې چې احادیث د نبی اسلام دا دلیل دی هغه دا دی الله رب عزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اطیعوا الله د الله اطاعت وکئ واطیعوا الرسول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سو کوي اطاعت وکئ واولی الامر منکم او د اولو الامر یعنی د اصحاب الحکومت اطاعت وکئ منکم د تاسو نه فان تنازعتم کچرت استاسو اختلاف راغی فی شیء په یو شي کې په یو سیس کې سره راغی نو سبا کوي فردوه الى الله والرسول دا خپل اختلاف هم واپس کوي چاته الله ته او د الله رسول ته الله ته مطلب دا قرآن ته واپس کوي او ور رسول او چاته واپس کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو که رسول الله سلام خبره او قول دا دلیل نه وي ورسېدې په خبره باندې نو ولی الله رب فرمایي چې دا خپل فیصله چاته واپس کوي الله ته او د الله رسول ته که صرف قرآن حجت او دلیل وي بیا به الله رب څه فرمایلی دا خپل فیصله واپس کی چاته قرآن ته دا به نه ویل چې رسول تم څه کوي فیصله واپس کوي په خبره باندې ورسېدې کنه نو دا دویم نمبر دلیل شو په دې خبره باندې چې احادیث د نبی علی السلام مبارک دا سدي دا زمونږ تاسو د پاره دلیل او حجت دی دریم دلیل قرآن کریم کې چې ذکر شوی دی هغه دا دی الله رب عزت فرمای قل اویا ای پیغمبر نبی علی السلام ته خطاب دی ان کنتم دی کفار ته اویا یا دی مسلمانانو ته اویا ان کنتم تحبون الله کچرته تاسو د الله سره محبت کوئ چا سره محبت کوي د الله سره نو سو کوي فتبعوني زما اتباع کوي نبی سلام ته الله رب فرمای دی خلکو ته وایا که تاسو د الله سره محبت کوي نو زما اتباع کوي د نبی سلام اتباع وسنګ کې خداغه حدیث په باندې خبرې به باندې چې خبرې نه مانی ته یو چا خبرې نه مانی تر اوسه ویل شي د اتباع کوم چې خبرې نه مانی نو اتباع څنګه شو اتباع خو ال راغه چې کله سو مانی خبرې ومني په خبره رسې دي کنه نو چې کله زما اتباع کوي يحببكم الله الله به تاسو سره محبت کوي او يغفر لكم ذنوبكم مستاسو ګناهونه به معاف کوي والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان دی دا دریم دلیل شو په دې خبره باندې چې د نبی سلام فیصله د نبی سلام اتباع او اطاعت او د نبی سلام احادیث دا په موږ تاسو باندې سدي لازم دي څلورم دلیل په دې خبره باندې چې احادیث د نبی علی السلام مبارک دا حجت زموږ تاسو باندې لازم دي هغه دا دی وما آتاكم الرسول الله رب فرمای وما وهغس آتاكم چې ترکی تاسو ته الرسول نبی علیہ السلام فخذوه دا واخلی څه تاسو ته نبی السلام درکی دا څه کوي واخلی وما نهاكم د اور سلام چې منکی عنه دا اغینا فانتهوا تاسو څه شي منشي څه نبی علیہ السلام مبارک تاسو درکی هغه واخلی او سنم چې منکی اغینا څه شي منشي د دې آیات مبارکه دوه تفسیر دي یو تفسیر خدا دی چې مال غنیمت باره کې د آیت نازل شوی دی مال غنیمت کې نبی سلام تاسو صدر کې هغه واخلي چې سنم منکی هغه ماخلي او یو تفسیر دا دی چې دا د عام احکامات د اسلام په باره کې دی چې د څه شي حکم تاسو ته نبی سلام مبارک کوي نو هغه کوي چې د سنم منکی هغه نه څه شي منشي ورسېدې په خبره دا خبره معلومه شو چې د نبی سلام حکم او د نبی سلام منکول د زموږ تاسو باندې لازم دي چې دا غي اتباع وکړو په خبره باندې ورسېدې کنه نو پته ولګي چې نبی سلام حدیث حجت دي که حجت نه دي حجت دي پنځم نمبر دلیل هغه چې کوم دی په حجتیت د احادیث باندې هغه دا دی الله رب عزت قرآن کریم کې فرمای وما كان لمؤمن او نشته د یو مسلمان سړی د پاره ولا مؤمنه او نه یو مسلمان خزر لپاره اذا قضى الله ورسوله کله چې فیصله وکي الله رب العزت ورسوله او رسول د الله کله چې فیصله وکي الله پاک وکي او یا فیصله وکي نبی علیہ السلام وکي ورسېد امرن د یو سیز نو نشته د یو مسلمان د لپاره ان یکون لهم الخيره چې د دینه پس د لپاره بیا سي اختیار وي چې الله او رسول څخه فیصله وکي دینه پس بیا مسلمان ته اختیار نشته دی ورسې د الله فیصله به مني او د نبی رسول الله فیصله به مني ها من امرهم د دې د کارونه ومن يعص الله غور ورته اوس ومن يعص الله سوچ نه فرمانیو کې د الله او رسوله د الله د رسول فقد ضل ضلالا مبینا نو دا واضحه گمراه شو څه شو
واضحه گمراه شو. آیت کې دا خبر راغه چې کله الله رب العزت یو فیصله وکي او نبی علیه السلام یو فیصله وکي. ګوره الله چې فیصله کوي په څه به کوي؟ قران کریم باندې به کوي کنه. نبی علیه السلام چې فیصله کوي په څه به کوي؟ احادیث د نبی اسلام دي کنه. ورسېده په خبره. نو کله چې الله فیصله وکي معنا دا قران کې یو خبر راغه، نبی علیہ السلام فیصلو کې ماندار حدیث کې یو خبر راغی، بیا غینه پس مسلمان ته اختیار پاغه خبره کې نشته دی. ورسېدي او بیا الله فرمایي ومن يعص الله ورسوله، چا چې د الله نافرمانی وکړه ورسره د او چا چې د نبی علیہ السلام نافرمانی وکړه. ورسېدي په خبره دا سړی واضحه گمراه شو، فقط ضل ضلالا مبینا. دا سړی څه شو؟ واضحه گمراه شو. نور هم ډیر دلایل دی په دې خبره باندې چې احادیث د نبی علیہ السلام، خبره د نبی علیہ السلام، افعال د نبی علیہ السلام دا زمونږ تاسو باندې لازم دي او دا زمونږ تاسو لپاره حجت دی. ورسېدي او د دینه انکار هغه صفه گمراهی ده. الله رب عزت موږ تاسو د گمراهۍ نه محفوظ او مامون وساتي.